او دا خبره شاعر په دې توګه باندې کوي هغه بدلون او ترقۍ باندې دې اور ولګي هغه بدلون او ترقۍ باندې دې اور ولګي چې په مذهب او په اسلام باندې مې تور ولګي موږ معاشره په عقیدت او محبت بدلوو موږ معاشره په عقیدت او محبت بدلوو خیر دی که موږ ته د نفرت نارې په زور ولګي هم په دې موضوع نورو معلوماتو ترلاسه کولو دپاره زه بلنه ورکوم د درېیمې درجې طالب علم عمر ایاز ته چې هغه راشي او د خپلو خیالاتو اظهار وکړي عمر ایاز متعلم درجه ثالثه نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين صدق الله العلي العظيم هغه بدلون او ترقې باندې دې اور ولګي هغه بدلون او ترقې باندې دې اور ولګي چې په مذهب او په اسلام باندې مې تور ولګي مونږ معاشره په عقیدت او محبت بدلوو مونږ معاشره په عقیدت او محبت بدلوو خیر دی که مونږ ته د نفرت نارې په زور ولګي د غونډې ښاغلي ستره مشره د لر او د بر نه راغلي مېلمنو زما خوږو طالب علمانو نن چې ما ته په کوم موضوع باندې د خبرو کولو مقرره کړې شوې ده د هغې د سر ټکی دی د معاشرې په بدلون کې د مدرسو برخه قدرمندو مېلمنو نن د هر انسان په ذهن او خیال کې دا خبره د پرواز همت لري چې په مدرسو کې اوسېدونکي خلک یو داسې مخلوق دی چې د دوی د ترقۍ او د بلندۍ سره هېڅ سروکار نشته دوی د ترقۍ په لاره کې لوی مخنیوی دی په معمولي خبره باندې جلسې او جلوسونه کوي دا خلق د روشن خیالۍ نه ناخبره دی د مدرسو د خلقو هغه شکل او صورت و کم چې پیرنګي بیان کو او زموږ مسلمان پې اعتبار وکړو خو نه داسې نه ده د مدرسې د تاریخ نه د خبرېدلو دپاره د نن نه 1400 کاله مخکې د مکې د ګرمو شګو صحراګانو طرف ته ځو کله چې د مکې ځمکه جهالت او بې علمیت یې روپ په غېږه واخیستله نو هر طرف ته داسې حال و چې یو انسان د بل انسان وینو ته ته کېناستو د امن ښایسته او نازک مخې د ظلم په سپېره سیلۍ تراړې شو د مکې اوسېدونکي خلق د مدرسو د نور او د علمیت د فیضان نه محرومه د داسې نادرس حالاتو نه تېرېدل چې د امید رڼا یې هم توره شوه د داسې جهالت په دنیا کې د علم او د معرفت په افق یو داسې نمر راوځلېدو چې د باطلو نظامونو ماڼۍ د خاورو سره خاورې کړې او د دنیا په مخې د یو داسې مدرسې پرانیستنه وکړه چې د ظلم او د جبر د چپونۍ د انسانیت بېړۍ د امن ساحل ته رابهر کړه د کائنات پر یوه سپېڅ خزان داسې بهار راغی چې وږمې یې بار خواخورې ورې شوې د وینو په قلزم کې تنکي ګناه خوله په خندا شو د کائنات هغه ستر معلم زما او ستا خوږ نبي حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم چې د دنیا په مخې د لومړۍ مدرسې پرانیستنه وکړه ځکه خو شاعر وایي د وحشتونو او د ظلم د تیارو ووته د وحشتونو او د ظلم د تیارو ووته ته چې پیدا شولې دنیا د شوګیرو ووته یو تبسمو چې فضا یې معطره کړله یو تبسمو چې فضا یې معطره کړله داسې غوټۍ وه چې د منځه د ازغو ووته قدرمندو مېلمنو د دغې مدرسې د طالبانو به درته په معاشره کې د بدلون او د برخې څه ووایم حال دا دی چې رشیر سخن حسن پرسته او رنګین نوا بلبل د رنګین شفق په شنه مرغه د پسرلو په رنګینو کې بېخوده د خپل جد د ترازې په رنګین بیانۍ کې د ژبې د خیالاتو د ترکیبونو د استعارو د تشبیهاتو او رکنیو نه ډک هر لفظ د کوثر په تصمیم مینځلی او هر ګل د عشق او د عقیدت په خوشبویۍ سره معطره او د دغې طالبانو په درانه حضور کې نظرانه کړې لکه داسې ده د سمندر په مخ کې او ساس کې د دوی د بلندۍ اندازه د چاره علمي ذهن شاهي د عظمتونو او وسعتونو د بلندو پرواز ولري هم نشي کولی خو د نمونې په طور د عقیدت د ګلشن نه یو څو غوټۍ ستاسو تر مخې وړاندې کول غواړم باحیثیت د مدرسې د طالب علم چې د انسانیت د فلاح د ملي ډیوې په بلولو کې د خپل ځیګر وینې ذهن سوچ په ذریعې سره کم کردار ادا کړی او بیا هغې ته کم حسن او زیبایي ورکړې وه یقینا چې دغه حسن او دغه رنګشوخي او تازګي د نور او د سپوږمۍ نه زیاته ځلېده خوله راښکونکې وه ځکه خو زه دنیا ته یو مثال ورکول غواړم د صداقت په میدان کې د مدرسو برخه کتل غواړئ حضرت ابوبکر صدیق ته ګوره که دغه
عدالت په کوټه کې قتل غواړي حضرت عمر فاروق ته وګوره، که سخاوت په سمندر کې قتل غواړي حضرت عثمان ذو النورین ته وګوره، که شجاعت په بلندو کې قتل غواړي حضرت علي ته وګوره، که دنیا لوی تاجر قتل غواړي حضرت عبدالرحمن بن عوف ته وګوره، که حقیقي شقاشق قتل غواړي حضرت بلال ته وګوره. هر دا چې زندګۍ په هر موړ او هر ډګر باندې رسول د بدلون په لار کې کومه برخه اخیستې ده، دنیا د هغې د مثال تر اړونده عاجزه ده. ځکه خو شاعر وایي نمر بشی بی نور خو مثال به یې پیدا نشي، نمر بشی بی نور خو مثال به یې پیدا نشي، دا داسې طالبان د زمانو کتاب کې نشته. قدرمند مېلمنو، که موږ نن هم په خپل چارپیچل باندې د انصاف نظر وکړو نو دا خبره به د یو ځلیدونکي نمر په شانې ځلینده او روښانه شي چې مدرسو کله هم د خپل قوم او ملت سره غداري نه ده کړې. ځکه خو د سود نه د بچ کېدلو دپاره د اسلامي بینکارۍ باني مولانا تقی عثماني صاحب د دې مدرسو فاضل دی، د دنیا ګوټ ګوټ ته دین اسلام پیغام رسولو والا مولانا الیاس رحم الله د دې مدرسو برکاتو د وفاق المدارس د تعلیم په لاره کې د وفاق المدارس بانی مولانا سلیم الله خان صاحب د دې مدرسو برکاتو د سیاست په میدان کې د ختم نبوت عقیده زلنده کولو والا د قادیاني کفر ښکاره کولو والا مولانا مفتی محمود رحم الله د دې مدرسو خوشبوه په مسند قرآن باندې قرآن ښودلو والا مفسرین د دې مدرسو دمدمه ده، په میدان جهاد کې جام شهادت نوش کولو والا مجاهدین د دې مدرسو دمدمه ده. هر دا چې د معاشرې په هر موړ او هر ډګر باندې مدرسو موږ ته رجالي کار راکړی. افسوس صد افسوس چې نن موږ د مدرسې د احساناتو نه انکار کړی. همدغه وجه ده چې نن خلق د مدرسو نه لرې کېږي او د خندق نه هم بلا زیاتې فاصلې جوړېږي. نو راځئ چې په دې غونډه کې نن موږ دا واده وکړو چې موږ به د خپلو مدرسو سره مینه کوو او بیا هغه ورځ لرې نه ده چې د معاشرې د جرندې اوږده شوی پل بیا په نیغه لاره باندې روان شي. زه دا خپل تقریر په دې شعر سره ختمول غواړم. کله کاڼي هم د ګلو پاسته لګي، کله کاڼي هم د ګلو پاسته لګي، کله خوږ سړی د ګل په ګزار شي. وما علینا الا البلاغ.